الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم. د دې عزتمن پروګرام مشر حاجی دوست محمد او د قومي وطن پارټۍ صوبایي صدر جناب سکندر شیرپاو خان او د تحصیلي تنګي سابقه صدر جاوید حسین صاحب او دغسې د مختلفو یونین کونسلو ملګرو خاص کر د کوز بارم ډیري یوسي ملګري چې څونه دي یا زموږ سره چې دی نو د شاملېدو دپاره کوم ملګري راغلي دي یا زموږ څه زاړه ملګري کوم چې نه په معاینه کې راغلي زه د هغوی د زړه خلاصه شکریا ادا کوم او هغوی ته سلامونه پېښ کوم. ملګرو خبره وکړو نن چې په دې خبره کې سم شک نشته دی چې موږ د عوامي نېشنل پارټۍ نه په قومي وطن پارټۍ کې چې نه باضابطه اعلان وکړو سره د خپلو وروڼو رشته دارو د تره د زامنو ګاونډیانو دوستانو څنګه چې حاجي صاحب وویل دوست محمد حاجي صاحب تفصیلي پروګرام انشاءالله دا په علاقه کې کېږي. زه خپلې خبرې له راځم څنګه چې په دې کې شک نشته چې نن مونږ چې دی نو د عوامي نېشنل پارټۍ نه په قومي وطن پارټۍ کې شامل شو نو دقسې په دې کې شک نه و. په سن 77 کې وړاندې الیکشن چې وشو نو زه په پرامرۍ کې پنځم کې وم د شناختي کارت اوټ نه و. بیا 11 کاله تیاره راغله د جنرال ضیا ماشاءالله ولګېده. په سن 88 کې بیا چې نو زموږ د حلقې ته مشر خان جناب آفتاب احمد خان شیرپاو د سیاست یو شعور او یو بصیرت موږ له راوړو. زموږ هغه مشران کوم چې دلته د زندي او یا د تحصیل په سطحه وو نن زما په خیال په هغې کې یو هم نه دي نن ټول د قبرونو نه لاندې دي. په هغه وخت کې څنګه چې زما ورور ښایسته الله کشر ورور دا خبره وکړه په سن 88 کې موږ چې دی نو ینګ جنریشن د سکول او د کالج دور خبرې اترې ناستې ولاړې به زما والد صاحب محمد غني مرحوم او دغسې د قلعه رحیم ګل ممبر صاحب د قدیم حاجي صاحب پلار شریف ګل ورور خو به ذات خود په خپله و ټول مامادي میرعباس خان مامادي دا هلته دلته کې په سن 88 کې چې کله د خان د غلام احمد بلور سره مقابله وه اعظم خان وکیل زمونږ چې نو د هغه په مشرۍ کې و تماچا ټوپک لول ټوپک دا هم وړی و. لاول به قومي الیکشن مخکې کېدو صوبایي به په بل ورځ کېدو. الحمدلله د هغه دی نه موږ ډېر په خوشحالۍ راوړو. د سن 88 نه واله د 2006 پورې چې د حاجي صاحب په اوسره کې کوم پروګرامونه شوي الحمدلله دی زما د پلار یو کشر و په هغه وخت کې بیا زه د یو کشر شوم سټیټ الحمدلله د دوی په قیادت کې ما چلولی دی. د پولینګ ایجنټ الحمدلله زه پاتې شوی 2005 نه به راشم چې کله چې نو بلدیاتي انتخابات شو حاجي صاحب چې دی نو زما او زما د ورورولۍ څخه زما نوم چې انتخاب وکړو د الیکشن د ټیکټ هولډر دپاره د هغه ځای نه موږ روان شو قلعه ته لاړو. هغه خلک هم په اعتماد کې قلعه والي وي چې موږ به تاسو ته چې دی نو اوټ دلې درکوو خو تاسو به کینډیډیټ زموږ اخلئ. زموږ حاجي صاحب ته ډېر زیات مشکلات پیښ شو مخامخ ناست دی چې جاویده اوس پر څه کېږي ستا ته څه وکړم او قلعه ته څه وکړم. ما چې زما مشر ورور ستا عزت او د خانانو عزت دا زما خپل عزت دی. زه به ستا د یوسفۍ په ځای استعمالېږم. ایات ګل زما کشر ورور دی. د ایات ګل د 2005 ایجنټ زه پاتې شوی زما نوم نامینیټ شوی ما خپله انتخاب خان چې په 6 جنورۍ په 2005 کې چې راتلو حاجي صاحب راسره د معظم علمون او حکومت ته رسېدلي یو. دغه قربانۍ دي بغیر د لالچه. دا پارټي زموږ پارټي نه زموږ مشرانو چې نو مطلب د انرژۍ ده پښتانه یو ګیلې شکوې راځي ګیله د خپل نه چې نو راځي وایي د جنګ شپه دي خو د غم ډیلۍ او هغه به څه ورکي چې سار روک شي باخان پیدا وي دا په ورکه نه دی حساب. زه خان ته دا خبره راولم چې موږ د عوامي نېشنل پارټۍ نه هېڅ قسم په خفګان نه یو راغلي صرف ستاسو او ستا د ورکر چې هغې کې چې نو سپین ږیري دی مشر دی حاجي دوست محمد چې څنګه خبره وکړه دا ټول ملګري خو ډېر زیات مشکلات ماوده کوو ځکه چې ماودې په یو سخت لمونځ کوو په یو جنازګاه کې جنازه کوو په یو عیدګاه کې لمونځ کوو. زما ورېرونه خورئ نه د ده بچي ورېرونه دا په یو چې دی نو دغه کې چې نو ګیمونه کوي. مونږ د یو بل لپاره لازم ملزوم یو. سم چې ما په 2005 کې چې دی نو هغه صدې رحمي وکړه خدای پاک موږ له کامیابي راکړه. کله چې موږ بې اتفاقه شو 2015 نه به راشم او بیا بلدیاتي انتخابات شو. زه د ضلعي کینډیډیټ وم او د حاجي صاحب ورور حسین دا چې دی نو
موږ د ضلع کینډیډیټ وو په موږ کې 2 کسه ودرېدو نو څه نقصان وشو زه په 2 موټرو پاتې شوی یم 4 میاشتې ما د عبدالله سره چې نو ټرایل چلولی دی اوس خپلې خبرې ته راځم چې هغه خبرې په دې ختمې شوې چې حاجي صاحب انفرادي شکل کې زما د خپلو خپلوانو په وساطت زما د دوستانو هغه خپل محنت کړی ایاتګل چې دی نو انتهایي چې نو حد کراس کړی دغسې محمد رحیم حاجي صاحب ضمیر دي دا مونږ ټول چې دی نو په جلدي نه دي د یو محمد رحیم حاجي زما سکه د پروژ دی خو د ستاسو دپاره دغه خبره په ما چې دی نو مطلب دی چې هېڅ صافه به نه کړي کیم دا چې خلک د نر بادر بچی دی خو زما 12 تغرقات چې دی نو ورور به دي د دوی د محنت په وجه باندې دوی زموږ هغه ګیلې شکوې چې نو ختمې کړې او هغه ایاتګل دا خبره چې نو وکړه چې هغه قومي وطن پارټۍ ته تقویت خو پرېږده خو زموږ سره ورولي یو کوي چې ستاسو د دوست محمد حاجي دی او د قدیم حاجي دی او د شریف دي او د دې خلکو چې دی نو مطلب دا دی مړی جمدې جنازه هغې ته به تقویت حاصل شي او دم داسې بسم الله الرحمن الرحیم په سټیج باندې ناست صوبایي صدر جناب سکندر خان د یونین کونسل کوچ بارنډيري مشرانو او زما د پارټۍ ملګرو السلام علیکم د دې پارټۍ سره خو زمونږ یو هیستري چې کوم دی نو پرته وه والد صاحب چې کوم دی نو د خان سره د 1977 نه چې کوم دی نو په دې پارټۍ کې را روان وو تر د 2008 پورې چې کوم دی نو بیا یې مونږ په څه وجوهاتو باندې چې کوم دی نو بیل شولو به هر حال 15 سال چې کوم دی نو مونږ د دې پارټۍ نه بار تېر کړل مونږ واپس چې کوم دی نو په دې خبره باندې ډېر زیات خوشحاله یو چې واپس خپلې پارټۍ او خپل کور ته او خپلو ملګرو ته راغلو زه به د هغه کسانو نومونه لږ چې کوم دی نو په دې سیس کې واخلم کوم کسانو چې په دې سیس کې د سلا د راوستو د روغې کردار ادا کړی دی پاس ټاپال چې کوم دی نو زمونږ حجرې ته چې کوم دی نو شاهجان او امین باچا دوی راغلي وو سیکنډلی چې کوم دی نو ما ته غني حاجي چې کوم دی نو په بارګین کې بار بار دا خبره کوله چې تاسو چې کوم دی نو تاسو د پارټۍ ته راشئ د خپلې پارټۍ ته راشئ ما به چې کوم دی نو بارګین ته ټلیفون وکړو چې زه درځم نو غني حاجي یو ورځ د یو کس سره ناست و مې غني حاجي شته نو غني حاجي ورته وایي څوک دی او ورته وایي پلانی دی وایي ورته ووایي چې نشته دی د نشته نه مراد د هغه دا و چې دا د بارګین ته راشي که دا وایي چې د شته دی خو مطلب دا دی چې دا د بارګین ته راشي زه به ورسره میلاو شم زه ورغلم زه د هغه سره میلاو شم تړلی چې کوم دی نو زه دا خبره کوم زه به بله ورځ زموږ په علاقه کې یو ډېت سرمني شوې وه زه د قدیم حاجي صاحب او د شریف ګل لاسه ولاړم دوست محمد حاجي چې کوم دی نو هغه پسې محمد رحیم حاجي راولېږو چې تاسو راشئ او مونږ تاسو څه درځو مونږ دا خبره ختموو ما دوی ته وویل چې دا خبره ختمه کړئ او سیکنډلی چې کوم دی بیا ایاتګل ناظم چې کوم دی په دې کې هغه کلیدي کردار ادا کړو زه د دې خلکو ډېر زیات مشکور یم چې کومو خلکو چې کوم دی نو په دې کې دوباره هغه کردار ادا کړو او دا پارټي چې کوم دی نو دا یې دوباره فعال کړله زمونږ چې کوم دی نو انشاءالله مونږ به د پارټۍ لپاره کار کوو د پارټۍ لپاره به محنت کوو په صدق سره به یې کوو په سچایۍ سره به یې کوو او انشاءالله په جنرال الیکشن کې چې کوم دی نو به مونږ په بھرپور طریقې سره چې کوم دی نو دا الیکشن لړاوو او خلکو ته به دا ثابتوو چې مطلب دا دی مونږ چې کوم دی الیکشن څنګه کوو مونږ ووټ څنګه کوو مونږ ورورولي څنګه کوو د دې سټیج نه مشر خان ته او کشر خان دواړو ته دا چیلنج ورکوم چې زمونږ د کوز بارنډيري او د شیرپاو د یونین کونسل د کوز بارنډيري یونین کونسل او د شیرپاو یونین کونسل مقابله به وي تاسو په اخره کې زه بیا چې کوم دی نو د ستاسو ډېر زیات مشکور یم د هغه خلکو کومو خلکو چې په دې سیس کې چې کوم دی نو د ورورولۍ یو کردار ادا کړو او دا پارټي او مونږ چې کوم دی په خپل کور دوباره راننویستو والسلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جماعة الصدر جناب سکندر خان سرپاسر او د دې سټیج څخه کوم کسان ناست د دې بل قسم نشم غوښتي او زما د کوز برندګي او نن څنګه السلام علیکم عزتمندو ټیک دا کوم د دې پارټۍ نه تللی مو الحمدلله بل فلانو حق خپل کور ته واپس راغلو
دا زمونږ د دې ملګرو الله ګواه دی چې موږ ټول په دې خبره خوشحاله وو چېرې زمونږ دا بندګي په کوز باندې کې ختم شي او حقیقت ته ته وایو چې دا بندګي اصلي کې زمونږ وه موږ دوی باندې اول څه کوله او داسې به هم نه کوله د دې نه خو خان نه دی خبر د دې نه خو خانان نه دي خبر دا خو الله ته پته ده چې موږ کومه کړې ده په الیکشن په دوران کې ته وایم الیکشن په دوران کې زما عزتمندونو ډېره د خوشحالۍ خبره ده الله ګواه دی چې زمونږ دا ورورولي قایمه شوه الله ګواه دی چې اوس هم درته زه دا وایم چې بای ګوره موږ ورورولۍ نه راغلي او په پارټۍ کې ایماندارۍ چې ایمانداري نه صفا خبره ته کوم هغه پارټي کېږي نه او نه هغه ورورولي کېږي باقي په پارټۍ کې څوک یقین په الله وکړه چې زه چې د پارټۍ خاوند په پارټۍ نه خفه کېږي دا د پارټۍ دا نه دی د پارټۍ خاوند د پارټۍ په ملګري چې نه خفه کېږي دا بیا پارټۍ نه ده حقیقت به وایو چې به یې ګورې مونږ پې خفه کېږو په یو بل انشاءالله زمونږ ورورولي واپس چې کوم دی نو ټیک شوله او په قومي وطن پارټۍ کې شمولیت وکړو د جناب مرکزي چیرمین آفتاب اخلو خان شیرپاو صاحب په قیادت کې او د سکندر خان شیرپاو صاحب موجود نشته دی او د دوی په قیادت کې انشاءالله د دوی د مشرۍ لاندې و انشاءالله موږ چې کوم دی د خپلې هلې ځلې کوو که زما د دې ملګرو زه خو به دا ویم چې زه جاوید حاجي صاحب او قدیم حاجي صاحب او عبدالقدیم او زیارت زه زیات د دې نه خوشحاله یم ځکه چې دوی ماته وایي چې به یې ځو نو ما ویل بس امین دوا نو دوام به وکړله نو موږ زیات د دوی نه خوشحاله یم باقي کنیا صاحب دی قدوس محمد علي صاحب دی او که ناظم صاحب دی او که محمد رحیم حاجي صاحب دی او که ډاکټر صاحب دی الله ګواه دی یاره دا شپه به دوی نه قضا کړي خو زه به د ټولو مخکې الله تعالی دې امین باچا په خپل صورت روح کې پاتې وي باچا ځکه چې هغه با بدرم ورځ به چې کوم دی هغه زموږ سره تراویح ته په جومات کې وکړي عزتمندو ډېر د خوشحالۍ خبره ده او موږ خوشحاله یو یقین وکړه بس دې پارټۍ ته رالو زموږ ستاسو ورورولي ده او انشاءالله تعالی دا به ورځ د قیامته پورې انشاءالله موږ څه بلاله شکر دې تلیم نه یو راشي کور کې دوه لوګن بندېږي الله ګواه دی چې بلالش دی چې ګینیار زما دا کار نه شوی او یا دا مسله ده یا دا مسله ده قرآن او خبره واسوران شو دی وخت کې الله پاک چې کوم دی بیرته واپس مونږ خپل کور ته راوړو او دا زمونږ خپل کور دی او خپل مجره ده والسلام الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما د کوز بارم ډیری ملګرو صدر صاحب فرید عالم صاحب ته خواست چې سټیج ته راشي ډاکټر صاحب په جلدی نه کورسۍ راوړم د ویلچ د وینن کونسل مشران او زمونږ د سور کمر نه او د ټول کوز بارم ډیری د لرو بر ملګرو په خیران یو خدای خوشحاله ساته زه دا یوه خبره کوم چې دا ملګري زمونږ تاریخ موقوت 15 کال شروع دی چې دوی زمونږ د پارټۍ نه نامحرومه شوي او نېشنل پارټۍ کې دوی تللي او زمونږ ډېرو ملګرو هلې ځلې کړي په دې کې چا چې کومو ملګرو زموږ په دې کې هلې ځلې کړي د هغوی نه زه ډېر زیات خوشحاله یم او د خپلو مشرانو نه زه په دې خبره ډېر زیات خوشحاله یم چې کشر خان او مشر خان هم په دې کې ټلیفونونه کړي چې یاره دا ملګري زمونږ تاسو کوشش وکړئ چې دا بیا دې پارټۍ ته راشي او زمونږ دا قافله کوز بارم ډیری ډېر ګډوډ شوی چې دا کوز بارم ډیری زمونږ ښه شي ملګرو هغه خواري زمونږ الله پاک سر ته ورسوله
کشر خان بم ټلیفونونه کوله مشر هم پکې ما ته ټلیفون کړی چې یاره کوشش دا وکړي چې دا کم کسان زمونږ خفه دي په دوبندو قلا پلی ماډل کې چې دا ټول رضا شي په دې کې زمونږ سره ډېرو کسانو امین باچا صاحب هم دی حاجي صاحب هم دی د مرزو نور ملګري دي ډېر منډې تړې زمونږ سره والي شوي دي د هغوی د ټولو ډېر زیات مشکور یم او